أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دې مخکات کې الله د قیامت منظر ذکر کړو وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. ودې کې الله د قدرت بیان کوي ځکه قیامت کې چې دا څه واقع کېږي نو دا خو ذهن نه مني، خو چون کې د الله مقدور دی او د الله په قدرت کې دی او الله د دومره لوی قدرتونو مالک دی نو به یې سړی ومني. څومره قدرتونو مالک دی الله وایي ان الله یقینا الله فالق الحب والنوى، چون کې د دانو دی والنوى او د زړو. فالق په معنا د شاق چون کې، حب دانې یعنی نبات د ګیاګانو نه، او نوا دا ازړه یا دا اډوکه نه کجره کی چې یعنی نخله د کجوري نه تاراو باس. دا شلی او وی چې یو د دې نه پانی راو باس یو کجوري دغه تیراو باس. یخرج الحي من المیت، راو باسی ژوندي د مړو نه لکه انسان او طائر. انسان د نطفه مړې نه راو باسي او طائر د بیضې مړې نه راو باسي بې روحه شي. ومخرج المیت، راویستون کې د مړو دی چې نطفه ده او بیضه ده من الحي د ژوندي نه. تاسې پې پوهېستئ که نه شئ پوه؟ لکه اوبه ماته راوړه دا ګولۍ رانه قضا شوې ده بیا ورته تکلیف. دلته اعتراض دی. اعتراض دا دی چې دلته مخرج پاتې شوی ده. دا بیا ما ته ډېر تکلیف دی چې دا ګولۍ دا مې پرون شروع کړي دي. دا راته والدې ویلې وایي ما خوب لیده څوک راته ووایي تا راته وښایي ډېر ښه سړی راته خوب کې څوک ووایي چې ده ته ووایه چې روټۍ خوري نو یو پلیجل ورپسې خوره. نو پرون راهیسې مې شروع کړې ده دا مې په خوب شروع کړې. د مور خوب وي که نه نو خو ډېر برکتي که نه. نو ما پرون نه شروع کړه بېګاره نه ګوره هېرې شوي. پرون غرمې نه مې شروع کړه چې د روټۍ پسې د یو پلیجل یو څو ورځې وخوري نو انشاءالله ټیک به شي. دا خوب هم ګوره بعضې خو داسې ومخرج المیت دې باندې اعتراض دی چې مخرج څنګه د عطف که په یخرجو، دا خو عطف د مفرد په جملې راغی که نه. سوال باندې پوه شئ که نه شئ پوه؟ تاسې به جواب وکړئ چې دا مخرج المیت من الحي دا په فالق باندې عطف دی. په فالق دا په خبر دی نه عطف دی. په یخرج الحي من المیت نه دی عطف دی. تاسې په جواب باندې پوه شئ. ان الله فالق الحب والنوى ومخرج المیت من الحي. نو دا یخرج الحي من المیت دا به جمله مستانفه شي د فالق بیان بشي چې الله چون کې دا حب او د دانې دی. څنګه چون کې دی؟ سائل سوال کوي نه الله ورته دانه ګوري
چون کې ولې نه دی یخرج الحي من المیت ژوندې د مړي نه راوباسي نو پاڼې دغه نه نشي راویستی د دانې نه دا جواب د سالم مقدره و صحیح شو یخرج الحي من المیت الته دا شانی ویل ځکه جواب د سالم مقدره و استیناف وکنه او دلته خو استیناف ته ضرورت نه وکنه دا مخرج الحي من میت من الحي دا په دې باندې عطف کو تاسو په دې سوال باندې پوه نه شئ او جواب هم پوه شئ نو دا یخرج الحي من المیت و بیان د فالق الحب والنواش او یخرج المیت کویلې وې نو بیا خو دا به یخرج الحي باندې به دا یخرج المیت عطف شوی وې کنه نو بیا به دا یخرج المیت دا به بیان د چا د پاره وې د فالق د پاره وې حال د چې د فالق د پاره خدا بیان نه دی کنه فالق الحب والنوا کې خو د مړی نه ژوندې راوباسي ځکه اډو کې او دانه خو مړه ده کنه او پانی ته راوباسي ژوندۍ یخرج الحي من المیت دا بیان جوړېدی شي کنه ځکه دې کې اخراج د حی دی د میت نه او دا مخرج المیت من الحي دا خو بیان نشي جوړېدی چې یخرج المیت من الحي ته جوړ کو کنه په دې ځای باندې پوه شئ په دې باندې ګورئ چا سر نه خلاصېږي تاسې پې ورسېدئ که د یخرج المیت من الحي ویلی وی نو دا به په یخرج الحي من المیت عطف شوی وی نو دا به بیا دا دواړه جملې به بیان د فالق الحب والنوا وی حال دا چې دا یوه جمله د فالق الحب والنوا بیان جوړېدی شي چې یخرج الحي من المیت او مخرج المیت من الحي نشي جوړېدی تاسې پې پوه شئ دا جواب خو اسانه دی هلکه مخرج المیت من الحي ولې ویلی دی نا غبا وای ځکه چې فالق الحب ونوا باندې عطف دې خبره خلاصه شنو خبره خلاصه نه ده کړه چې دا مخرج المیت په فالق حب باندې ولې عطف کا په یخرج الحي من المیت ولې نه عطف کا د دې څه حکمت ته تاسو په دې حکمت پوه شئ دا ځکه یې ګورئ عبد الله دادی تکړه ذالکم دا فالق او مخرج الله دې فانا تو فكون فكيف تسركوا ان پمانا دې کوي فكيف تسركون څنګه تاسو اورول کېږي د ایمان نصر د قیام د برهان نا فالق الاسباح چون کې د سبا دې اسباح مصدر دې پمانا د صبح سره پمانا د چا سره صبح سره صبح رڼا ته وي نو اسباح مصدر د اصبح دې د افعال صبح خو مصدر نه دی دا اثر د مصدر دی ګورئ د اسباح مصدر خو صبح نه ده دا اثر د مصدر دی ضوء اثر د اسباح دی اشاق عمود الصبح چون کې دستنې د سبا دی واول ما يبدو من نور النار دا اول هغه د چخکار کی ګرانه د ورځ نه ظلمت الليل د تیری د شپینا وجائل اللیل گرزون کے سپیلر دے سکنا ذریعہ دارام یسکنو پی الحق خلقو من التابع آرام کئی پدی کہ خلق دستڑی والینا ستڑی خلق پکی ٹول آرام کئی والشمس والقمران ورسبوک مئی پنہ سب سرا چشی عطب بشی پا محل دلیل باندے اللیلہ جائل الشمس والقمر وجائل الشمس والقمر حسبانا گرزون کے دے انوار اسپوک مئی لرا ذریعہ دے حساب دا الشمس والقمر دا منصوب عطب شفا محل دلیل بارے و محل دلیل خون نصب دے تاسی بے پوچھ سی ذکر مفعول دے دا جائل دا پارا حسابا للأوقات حساب دے دا اوقات دا پارا اویل با محذوفتن یا با پکی حسب دا یا جائل اللیل سکنا والشمس والقمر بحسبان وهو حال دے دا حسبانا دا مقدرنا یجریانی جاری دی دا دوارا حسبانا بحسبان پدا سے حال کی چی پی صاحب دی لکا پام کما پی سورت الرحمن لکا سورت الرحمن کی چی دی سورت الرحمن کی سنگ دی والشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
ذالک دا مذکور تقدیر العزیزی اندازہ دا غالب دا پی ملک العلیم بخلقی والذی اللہ آزاد دے جعل لکم النجوم آنچی گرزولی دستاس دا پارستوری دا گوری صورت انعام تاجتماوی چی دا مناظری چل خلقو لورقی استدلالات پکی دے استدلالات بنا پنامت قیاس اختیرانی حملی شکل اول ناوم کی دے شی استثنائی و رفی و وزیم کی دے دا ټول دا شان دی خو کوس وکي منګه دا کو اصل سبق برانه پاتې شو او دا وخت دا سي دي چې باید منګه ډیر سبق وایو کنه نو صورت انعام کاش کې چې مخ کې نو ویل شو نو خوا دا وخت زمونږه دا سي په دې ټولو کې قیاسات جوړیږي صغرا کبرا پکې جوړوي کنه نور هم ته چل خو دلې کنه هو الذي جعل لكم النجوم چې پیدا کړی دي تاسو لپاره استوري لتهتدوا بیا چې تاسو لار پیدا کې پدې پتیرو د وچ او د دریاب کې پاس پارو قد فصلنا بينا الآيات منگ بیان کری دیتنا چی دا اللہ تعالی قدرتنا لقوم یعلمون یتدبرون والذی انشاکم اللہ آزاد دے انشاکم خلقکم من نفس واحدہ چتا سے پیدا کری دیو نفسنا چی آدم دے پا مستقر منکم پر رحم مستقر یہ تاسونا پر رحم کی و مستودع منکم او بعض استاسی اگی چامانتی پی صلبے پشاد پلار کی پلار پشا کی دا نطفه زمانگئی جرموز او بس ایستا بس رحم دا مور ترا منتقل شی خواه او دا سفرو کی اول سفر خود ٹماٹر نو کی دا پلار میں دیتا او دا غزین دا پلار ملا تلار شی دا طولی مرحلی پتا سو پا منگا تیری شی دا ایسنا نوی خبر او دا سی مظلم کولی او بل سفر پاکی رحم دا مور تاوشی او بیا نه میاشتی پاگی کیو اور بیا دا غزینہ چرا نقل شی دنیا تا بغیگی ماشی می کنا اور بیا مور اپلار خوشحال یو زوی میں شوی دے او دا چل دیو دا اور بیا ناسی گوری ورطا چی سلویختی پورا شیو غٹ شیو بیا بغیگا کی گرزی زوی میں دے اور دا چلیو دا طول مرحلی تیری دی کرا اور بیا ظلمے شو دا سی چلو شیو وادور تو کیو بلور دا مور اپلار نیشتا جدا شی دا سیده کنه دا دین دا افسوس خبری بل اور درز دا سڑے مرش بیا سفر تا قبر بل سفر قبر تش قبر کی بیا ایزو سونا و ضرورنا کرینا ایستا قیامت راشی بل سفر شروع قیامت کی بیا اور 50,000 کال دا سفر مڑی روکت تے اور درز بیا دا قیامت نلار شی بیا پریخن پی الجنتی و فریقون پہ سیر باس دا منزل مقصود تے یا لاغی نری دا سفرون ختم شو بیا ڈڑوا و کاویز کا بس بیا منزل نور نشت سفر دے ختم شو پارے غشی خودی سفر کی شپک درجی دی گورے شپک مرحلی اب قیرت کے پفتحی دا قاب سر آخر مکان قرار انزید قرار دیستا صدا پارا دی کٹیر اقوال دی حاشا کی وی گورے دا تفسیری خبری دی جلالین سر ایسا تعلق نشتا خوصاوی ماوی پیدا خندقا نقل کری دی کر دیجے پورے پوچھ سی ساوی دیر زی پا تفسیر دے یو کھولے در توے مچے دا تاسی واسمنائی ساوی دا ویلی دی چی دبل چا د مذاہب و اربعون علاوہ دبل چا قول باندے عمل کول جائز ندی ولو وافق الكتاب والسنت و اقوال الصحابہ اگر کدی کتاب و سنت و صحابہ و اقوال سر برابر تیسے بھی پوشی تھا رساوی قول دے دا وابیانی منگلے پیش کے استاس ساوی کلی ساوی ماوی داوی مکوئی چی دا زمانگا دے اتے دا ضعیف دے اول نورتا وای دا ضعیف دے خواہ دا خبر او دا کولو دا وای دا جائز نه دا چی ما سوا دا مذاہب و اربعون دا بل چا پا قول بانی عمل سڑیو کی ولو وافق الكتاب ولو وافق السنت ولو وافق الاقوال الصحابہ تاسی بھی پوش گو رہی دیر خبری پکی کری قد فصلنا الآیات پتاقی سنا منگا تفسیر سے بیان کری دا تنا قوم لرا یفقہون چی پوئی گی ما یقال لهم چی سویل کی گی دی لرا
وهو الذي الله غزاد دے انزل من السماء مان چې نازل کړي دي د اسمان نو فخرجنا منګراويستي پدې کې التفات د غیبت نه به پدې وبو سره نبات کل شین غیاګان درشي یمبتو چراشنی کیږي فخرجنا منه منګراويستي پدې نه بات سراشي ان قذراشن شینا پمانا د خزر سره نخرج منه روبا سمونگا دے خزرنا حبا متراکبا دانی یو ببل سوری یرکب بازو بازا کسنابل لکا وکی دا غنم و نحویها ومن النخل دکا جرنا خدا خبر دے و یبدل منه بدل دے دینا من طلعا من النخل دا مبدل منه دے من طلعا دے بدل دے من طلعیها دا وگو دا غینا اول ما یخرج منها اول آغا چراوزی دا غینا پی اکمام یا پپڑچونو دا غی کیا مبتدائی دا دا قنوانون ترکیب پوشی من النخل دا مبدل منه شو من طلعها بدل شو مبدل منه سر دا بدلنا خبر مقدم شو قنوانون دانیا موصوب و صفت دا مبتدا مؤخر شو قنوانون عراجینون وگی دی دانیا قریب بعض و آمین بعض دی قنوان کم سوک دوکن کی دا تسنیه نده دا جمع دا گوره خواه ځکه په حالت رفیع او نسبی او بدلی جری کې دا نون باندې دغه جاری کیږي دا نن د تسنیه نه دی او الا کنه د تسنیه وي لکانت مکسورتن لکن طالب باطل دی نو مقدمه مثل دی کړه دا د څه دی لکه سنوان او سنوان لکه سنوان چې جمع د سنوان د قنوان جمع د قنوان د ګوري په دې کې خلک غلطي واخرجنا بی من راوستي په دې باندې بساتین منانا بین د انګورونو او د زیتونونو او د انارونو مشتبیان یو د بل په شان دی ورق ما حال دی غیر متشابه ثمرهما انظروا غریا مخاطبین نظر اعتبار په کتر د اعتبار سره اله ثمری په فتحې د سود میم سره و بزم او تجمع د ثمری د شجرتین او شجر وخشبتین او خشب اذا اسمرا چکل پخیشی اول ما یبدو وکيف حاله هو چې څنګه یو الهی نزی په خېدو ته وګوري زاد رکا چې کله ورسیږي کیف یو د چې څنګه واپس کیږي تاسو به پوښتنه دا بیان ډیر بیا د خلک دا ماته ورته میسج را لګل او راته چې نه هیڅ څه غواړي تاسو به پوښتنه یعنی هیڅ څه غواړي دې هیلې چې دا زموږ د مليانو پښتاني کنه چې دا غټ القاب ور کوي کنه او مطلب دا چې نور پټه کې نه خبر بل دا خو ملاتوب نه ده کنه چې یو خبره سړی ته نه ورځي نو دا څه ملاتوب خلاف خبره ده ډېر خبرې ماته ناراضي څوک داوا کولای چې ټول جزئیات ماته راځي پرون ماته یو خبره را ډېر ورپسې وګرځېد مخو پیدا مې کړو تاسو ته اوس ښایي معنا هغه دار چې حروف جاره په شرع متعامل کې دي کنه دي په بعض باندې الف لام داخل شوی دی په بعض نه دی داخل شوی دا ولي طالب رحمانه تاسو کی کله نو زه جواب ورکولې سم طالب ته می جواب ورکو څوک رانه تاسو کی ایله جواب ورکولې سم دسي جواب چې داغه په خطه شي پیوشي خوشاله وای چې ډېر خسته جواب راک خو زه کې پوهه مکه چې زه په نه پوهه کم کړم پمن حتا اله دی باندې الف لام نه دی داخل شوی او په لام باندې په با باندې په واو باندې په کاف باندې په دغه باندې چې کوم دی دا لام داخلي الف لام البا واللام والمیم په دې داخل شوی دا زما ذهن ته نه راتله دا خبره ما ویل دا ما چې تکتلې د قران یې راو چې ته مې کتلې تاسو ته درځي دا چاله ورځي نګوري دومره غټ مولا او دومره وړه خبره نه ورته نو دا خو څه د مولاتو خلاف خبره نه ده باید زه تاسو ته دا دی د وجه نه دا خبره کوم بلوچستان ملي صاحب چې تاسو زړه دارانی شي چې موږ شپږمه درجه کې یو خبره به موږ له راځي دا زموږ د شان سره مناسبه نه ده 15 کال زما د فراغت کې 15 کال ا د 15 کال باوجود ماته دا خبره نه راته خدای شان ده چې خدای گواه ده چې نه راته او کدا کم مليان درته وای چې ټول موږ له راځي دا ټول دروغجن قسم دې ټول دروغجن دي کني زته یو درې خبرې وای متا چې تاسو کوي غټو شیخان له دا اتیا او د لسکم سلو کلونه چې دی ولم قسم کوي او سو خبرې تر نه درته ویم یقیني ته جزئیات علم خو څوک دی ټول جزئیات علم چا سره دی الله سره دی علم عبارت د جزئیات نه ده کده ملکی نه ده خو زه هم خو هغه چاته مولا وای چې ملکه ور سره
خبره نه ورته کتابونه ورپسې وګوري او را پیدای پکې کی بدی ته مولا وای را پیدای پکې کی زه ورته معلومي چې دا خبره د دې کتاب ته بدی کې به وګوره پسې تیرا پیدا کی نو مطلب مې دا ده چې دی وابي تاسو کړو چې د خدا خیال چې یا ته به وګوري اوس براته وای چې دا خو مضارع د نسبت تاسو کوم چې دا مضارع خو پیل څنګه هی ته ضمیر شوی دی مضاف شوی دی تاسو په پوهې کنه شي په پوهې هم نو منګه ما خو پوهې چې د دې خدا دادار می ته په ځای کې ده کنه چې دا یې نه هی کې دا یا ګوري د مضارع یا نه د حروفیات نو یا نا یا نه او یا نان یا نا یا نه او یا نان د فتحه مصدر ده یعنی ای مصدر د فتحه ده ها یا نه او یا نه او یا نان تاسو په پوښتنه دا یا د نفس کلمې نه د حروفیات نه د تاسو بدل نه سو کو کی تاسو دا جواب تاسو په پوښتنه د مناظرو کې هم د کچلیه او تاسو دې ګاله کتا ته نه درځي او تاسو مقصد دا چې خلک کې شرمنده کی کنه اشه موږ تاسو خبرو کې سره پوېږو کنه چې دا یو خبر باندې یا ورته یا نه ورته دا خو کمال نه دی کمال خدای چې کتاب باندې کړي پوهې تاسو به پوښتنه سشو او اتو حقه ان فی ذلکم لآیات دالات علی قدرته تعالی الباس وغیر القوم یؤمنون قوم تچیمان لري خص بذکر لانهم المنتفعون ذکر دی انتفاع کون کی دی پدې سره په ایمان کې په خلاف د کافرینو وجعلوا لله غرزولی دی الله لرا دال لله مفولیسانی د شرکا شریکان دا شرکا مفولی اول دی ويبدل منه بدل د دینه جن دی دا شرکا مبدل منه شي جن بدل شو لله را مقدم کده اهتمام د وجنا ہے سوتاوهم چې دوی تابعداري د دې شریکانو کړي دا په عبادت دا اوسانو کې وقت خلقهم پتقی سرا الله دی پیک دا کړي پکې په کونو شرکا څنګه بشریکان شي وخرقوا په تخفیف او تشدید سره اختلقوا دی د ځان نه جوړ کړي دی الله ربنین او بنان بچیو بچای بغیر علم بغیر د علمنا ایسو قالوا عزیر ابن الله والملائکه بنات الله سبحانه تنزیها له پاکی د الله لرا اما دا غسنا یسفونه چې بیان ی الله لرا بیان له ولدن چې الله لرا ولد هو بدیع السماوات